صرف چې روژه ماتي او دغه دعا څوک وایي الله تعالی به دومره اجر او ثواب ورکوي. اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ته فرمای اے علی زه تا ته نن یو داسې دعا نه درخایم چې څوک یې د روژه ماتي په ټیم کې ووایي په دغه ورځ باندې په دنیا کې چې څومره خلکو روژه نیولې وي الله تعالی به دې د خلکو برابر چې چا روژه نیولې هغې عمر ثواب به الله تعالی د په عملنامه کې اچوي. هغه کومه دعا ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ورته فرمایي ولې نه قربان دا دعا تاسو ما ته وښایئ که نه؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته فرمایي څوک چې په حالت د افطار کې په وخت د روژه ماتي ټیم کې دغه دعا ووایي اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقك افطرت. چام چې دا دعا وویله نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي په دنیا کې چې څومره خلکو روژې نیولې دي الله تعالی به د دې د ټولو خلکو د روژو مطابق ثواب چې کوم د په عملنامه کې ولیکي. صرف د دې دعا د خاطره نو د رمضان مبارک دغه میاشت کې چې کوم اعمال دي کوم ذکر او اذکار د نوافل دي د روژې هغه ځان ته ثوابونه دي. صرف چې روژه ماتي او دغه دعا څوک وایي الله تعالی به دومره اجر او ثواب ورکوي. بیا مبارک ورته داسې فرمایي اے علی که دا څومره خلکو روژې نیولي په دنیا کې په دې کې دوی نه ګناه کیږي یا غلطي کیږي یا غیبت کیږي یا نور داسې کوتاهیانې ترې کیږي د هغې نه پاک ثواب به الله تعالی د دغه شخص په عملنامه کې لیکي څوک چې دغه دعا وایي او په دغه دعا سره چې کوم دی روژه ماتي. روژه و بیا په چی سره ماتي؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث شریف دی مبارک فرمایي تاسو روژه چې کوم دی یا په کجوري سره ماته کوي یا په اوبو سره. ولې په کجوري سره ماته کوي؟ ځکه مبارک فرمایي په کجوري کې برکت ډیر زیات دی. او په اوبو سره ولې ماته کوي؟ ځکه چې اوبو کې پاکوالی دی. نبی اکرم صلی الله مبارک فرمایي په دې دوه شیانو سره تاسو روژه ماتوئ یا په کجوري سره یا په اوبو سره د دې دواړو ډیر زیات ثواب دی. همدارنګه رسول الله مبارک ډیره حدیث دی په دې باندې مختلف دعاګانې راغلي خو دا کومه دعا چې ما تاسو ته وښودله رسول الله مبارک فرمایي د دې ډیر زیات ثواب دی ډیر زیات اجر دی چې څومره مسلمانان وروڼه دا په حالت د افطار ټیم کې د روژه ماتي په ټیم کې دا دعا تاسو وایئ الله تعالی به تاسو ته ډیر یو لوی اجر درکوي. او دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې د صدقې جاریې په نیت باندې دا نورو ملګرو سره مخکې شیر کړئ چې خلکو د دې فضیلت ورسیږي الله تعالی ورته اجر ورکړي. په هغه اجر کې به تاسو هم الله تعالی شریکوي.